بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د میډیا د ملګرو ډیره شکریا، ډیره مننه چې تاسو راغلی. نن تاسو وکتل په خپله باندې او د دې کیمرې په سترګه باندې تاسو ټولې دنیا ته دا وښیئ چې په ایکان پبلیک سکول کې دا نمونه تشدد په ماشومانو باندې کیږي. مونږ ماشومان سکول ته سبق له رالیږو، دې له نه چې هغه یې مړه کي یا هغه په دا ناتار ووایي چې هغه سبا د دې نه کینسر جوړېدی شي. هر نمونه مسله دې ته تاسو وګورئ، تاسو په ښه دغه باندې دا دنیا ته وښیئ چې د ایکان پبلیک سکول دا نمونه پوزیشن دی او منټلی د هغو دغه چې دی هغه هم ټیک نه دي او واړه منټلی هغو ډسټرب کوي، لکه څنګه چې دا بدني ولا دغه کړی دي چې دا ذهني طور دا ماشومان چې دي دا ټارچ دي. لہذا زما دا به د حکومت نه د دغه نه دا چې د دو خلاف د کاروایي وشي او فوراً د دا سکول بند کړی شي او په دې کې چې کم تشدد په وړو باندې کېږي دا نه په یو دنیا کې دا نه دی شوی. دا مونږ لیدلی دی او مونږ چې راځو نن هو دې زما د 13,000 روپۍ پیس ورکودله. دا پیسونه چې مونږ ورکوو دا مونږ د دې دپاره نه ورکوو، دا دی ما پخپله دا د 50,000 روپۍ پیس ورکړی، رسید دا دی زما سره دی او د ټولو سره. نو زمونږ نه هو په زرګونو پیسونه علي او هو زمونږ د ماشومانو سره دا کار کوي. واړه چې مونږ سکول ته رالیږو نو د سبق دپاره رالیږو، د وهلو دپاره او د ټکولو دپاره یې نه رالیږو چې په دا طریقې وایي لکه دا څنګه چې وهلي دي. نو زما به د حکومتي وخت نه دا احکام بالا نه دا خواست دی او زما هغو ته ګزارش دی چې د دې سکول د پرنسپل کوم هلک چې دا کار کړی دی د هغه خلاف د سخته کاروایي وشي او سمدستي د هغه ګرفتار کړی شي او عدالت ته پیش کړی شي. مننه. نن یې دا ما 15,000 روپۍ د دې خپل مسیل لپاره داخلي کړې او دغه را ده مونږ رالیږو چې د دوی تربیت وشي او دوی مطلب دا په ښه پوزیشن باندې سکول ووایي، سبق ووایي. دا نه دی چې ته راځې لکه مطلب دی دومره حد وایي چې هغه کې دا پولي وردوه او دا زخمونه وردوه. دا ظلم دی. بس دې وراره چې زما کومې خبرې وکړې دغه کاروایي په دوی باندې وشي او مطلب دی د خلاف کاروایي د حکومت کې